بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 150 نمبر درس دی او په اسم کې حروف عامله او بعض شروع دی. څلورم نمبر اسم به نن ان شاء الله موږ وایو یعنی حرف به وایو لای نفي جنس. داسې لام چې د پوره جنس نفي کوي، د پوره جنس نفي کوي، چې لکه مثلا لا رجل فی الدار، په کور کې یو سړی هم نشته، هیڅ سړی پکې بالکل نشته. ټیک شو؟ یا داسې وی لا رجل ظریف فی الدار، لا رجل ظریف فی الدار، په دې کور کې یو هم خوش طبیعته سړی نشته. سړی پکې ډیر دي خو خوش طبیعته پکې یو هم نشته. نو ګوره د دې خوش طبیعته پوره د ذات د سړو نه انکار وکړو چې یو سړی هم پکې خوش طبیعته نشته، یا په کور کې یو سړی هم نشته، نو ته به د هغې دپاره د الله نفي جنس پوره د سړو د ذات نه انکار وکړو چې یاره په دې کور کې یو سړی هم نشته. لا رجل فی الدار، په دې کور کې یو سړی هم نشته. ټیک شوه؟ نو دغه ته لای نفي جنس وای. اوس د لای نفي جنس دا بحث مونږ ډیر په مکمل تفصیل سره په مرفوعاتو کې ویلی دی، خو چونکې دلته کې د حروفو په دغه کې راغی، حروف عامله او په لیست کې راغی، نو انشاءالله نن بیا وایو جی. ښه، د لای نفي جنس تعریف یعنی اول زده کوو چې لای نفي جنس تعریف خو مې درته وکړو چې د پوره ذات نه انکار کوي، خو د ده اسم به څنګه وي او د ده خبر به څنګه وي. نو راځئ د زده کوو جی. د لای نفي جنس خبر همیشه مرفوع وي، خبرې همیشه مرفوع وي. د اسم خبر الا نه کوو. ښه جی، اسم کې خبرې بحث پکې ډیر دی، نو په اسم کې بیا 15 قسمه خبرې دي. ټیک شوه؟ په اسم کې 15 خبرې دي، نو د دقې وجې نه مونږ د اسم دا بحث پکې فی الحال پرېږدو. نو دلته کې وای چې د لای نفي جنس خبر همیشه مرفوع وي. ټیک شوه؟ او د لای نفي جنس د اسم د اعرابو څلور حالتونه دي. د لای نفي جنس د اسم د اعرابو څلور حالتونه دي، یعنی د لای نفي جنس څلور قسمه راتلی شي. د لای نفي جنس اسم یې څلور قسمه راتلی شي، خبر هو همیشه مرفوع وي. ټیک شوه؟ اول نمبر د لای نفي جنس، د لای نفي جنس اسم اکثر نکره مضاف منصوب وي. نکره وي، مضاف وي او منصوب وي. دا درې خبرې وي پکې. د لای نفي جنس اسم اکثر یعنی زیاتر نکره مضاف منصوب وي، لکه لا غلامه، دا غلام وګوره دا مضاف دی او نکره دی. ټیک شوه؟ پوه شو دي؟ او منصوب دی. صحیح شو جی؟ نصب دی پی. نو لا غلامه درې واړه خبره شوې، غلام مضاف دی او رجلین مضاف الیه دی. دا خو د مضاف خبره شوه. او نکره دی، وګوره الف لام پې نشته دی. ټیک شوه؟ نور داسې خبره پې نشته د معرفې قسمونو کې نه دی، او د معرفې چې کوم اووه قسمونه دي هغې کې یو کې هم نه دی، نه پې یعنی معرفه نه دی. دا نکره د لای نفي جنس دغه اسم ته وګورئ، دا غلامه اسم دی. نو ګورئ دې کې درې خبرې شوې، نکره هم دی، مضاف هم دی، غلامه مضاف رجلین مضاف الیه دی، او منصوب دی وګورئ حالت نصب کې دی. ټیک شوه؟ نو دا درې خبرې وي پکې. نو اول نمبر د لای نفي جنس اسم اکثر نکره مضاف منصوب وي، لکه لا غلامه رجلین ظریف فی الدار. ټیک شوه؟ لا غلامه رجلین. ټیک شوه؟ د یو سړي یو غلامم ظریف معنی ده خوش طبیعته، مزاحیه، یعنی هره خبره په خندا خوشحالۍ کوي. فی الدار په کور کې. ټیک شوه؟ نو د سړي یو غلامم خوش طبیعته په کور کې نشته، د سړي یو غلامم خوش طبیعته په کور کې نشته دی. نو دلته کې وګوره دې لای نفي جنس د پوره د سړي د خوش طبیعته غلامانو نه انکار وکړو، نفي وکړه چې یاره یو غلام دغه نشته دی، ظریف نشته، خوش طبیعته نشته په کور کې. ټیک شوه؟ دا یو د لای نفي جنس د اسم یو قسم خدا شو. ټیک شوه؟ دویم نمبر، او کچرته د لای نفي جنس اسم نکره وي، اسم نکره وي او مفرد وي. مفرد معنی ده چې مرکب نه وي، یعنی مضاف نه وي. مضاف. ټیک شوه؟ مضاف نه وي. د مفرد معنی ده چې مفرد
مفرد وي یعنی چې مضاف نه وي ښه او د لا سره د لا نفي جنس سره یوځای وي یعنی لا فورا یو بل سره یوځای وي نو مبني بر فتحه به وي مبني یعنی چې دغه معرب به نه وي مبني به وي همیشه به مبقه یو قسم فتحې سره وي حالت رفعي نسبي جري کې به مبقه فتحې سره وي نو مبني بر فتحه به وي یعنی همیشه به پرې فتحه وي لکه لا رجل فی الدار لا رجل فی الدار وګوره د لا سره خو متصل دی یو بالکل ورسره لګېدلی هم دی یو خبره او نکره دی نکره معرفه نه دی او مفرد هم دی مفرد دی یعنی مضاف وغیره نه دی ټیک شوه نو دا خبره او نو مبني بر فتحه به وي همیشه به پې فتحه وي همیشه به پې فتحه وي ګوره دا زبر به پې همیشه وي ټیک شوه دا خبره پکې وه په دویم قسم اسم کې یعنی چرته چې د لا نفي جنس اسم که چرته نکره وي او مفرد وي یعنی مضاف نه وي او د لا سره وګوره د لا سره بالکل یوځای وي د لا سره بالکل یوځای وي نو وګوره دا ورسره بالکل یوځای دی د لا رجل فی الدار بالکل ورسره یوځای وي نو مبني بر فتحه به وي یعنی همیشه به په ده باندې فتحه وي زبر به وي پې لکه لا رجل فی الدار په کور کې یو سړی هم نشته نو پوره د سړو نه انکار وکړو چې په دې کور کې یو سړی هم نشته یو کور دی په هغې کې سړي نشته صرف ښځې دي پکې یا صرف ماشومان دي پکې یا ماشومان دي نو دلته کې به هغې دپاره وایي لا رجل فی الدار په کور کې یو سړی هم نشته نو د پوره د سړو د ذات نه په هغه کور کې د نش انکار وکړو ٹھیک شو ښه دا دوه قسمه شو دریم قسم ته ګورئ جي او که چېرته د لا نفي جنس د دې لا نفي جنس نه پس یو اسم معرفه وي د لا نفي جنس نه پس اسم معرفه وي نو دغه معرفه اسم نه پس بل لا او معرفه اسم راوړل ضروري وي د لا نفي جنس نه پس اسم وي او هغه معرفه وي نو بیا لازمه ده چې ته به د دغې معرفه اسم نه پس یو بل لام بل لا بم راوړي او بل معرفه اسم بم راوړي لکه ګورئ لا زیدن دا زیدن معرفه دی وګوره لا زیدن عندي ما سره نه زید شته ولا عمر او نه عمر شته نو دلته کې دا بل لا او عمر دا بل معرفه اسم راوړل لازمي وي کله چې د لا نفي جنس نه پس یو اسم معرفه وي دا لام وګوره دا زیدن معرفه دی نو بیا ضروری ده چې د دې معرفه اسم نه پس په یو بل لام هم راوړي او بل معرفه اسم به هم راوړي په دې پوه شوې که نه دي چې کله د لا نفي جنس نه پس اسم معرفه وي دا زیدن معرفه دی نو اوس ضروری ده چې د دې زیدون نه پس په یو بل لام هم راوړي دلته به بل لام هم ولیکې او بل معرفه اسم د عمرون بل معرفه اسم دی دا به هم لیکې دا بیا لازمه وي لکه دلته اوس ګورئ لا خالدون د لا نفي جنس نه پس وګوره خالدون دی دا معرفه اسم دی ها هنا وی دلته نه خالد شته لا زید عندي ولا عمر نه ما سره زید شته او نه را سره عمر شته نه ما سره زید شته او نه ما سره عمر شته یعنی نه ما سره نه زید شته او نه عمر شته یو هم ما سره نشته په زید او عمر کې ما سره یو هم نشته ٹھیک شوه نو دغه مراد دی لا زید عندي ولا عمر نه ما سره زید دی او نه عمر دی ٹھیک شوه او دلته ګورئ لا خالد ها هنا معنا ده دلته ولا سعید ګوره دلته د لا نفي جنس نه پس دا خالدون دا معرفه دی معرفه راغی ٹھیک شوه او د دې کله چې د لا نفي جنس نه پس معرفه اسم راشي نو بیا ضروري ده ته به یو بل لام هم راوړي او بل معرفه اسم به هم راوړي ٹھیک شوه لا خالد ها هنا ولا سعید نه دلته خالد شته او نه سعید شته ٹھیک شوه دوه کسان دي یو خالد دی یو سعید دی نو زه وایم لا خالد ها هنا ولا سعید نه دلته خالد شته او نه سعید شته نو کله چې د لا نفي جنس نه پس معرفه اسم راشي نو بیا لازمه ده ضروري ده چې ته به یو بل لا نفي جنس هم راوړي او بل معرفه اسم به هم راوړي نو یو معرفه اسم دغه دی سعید دی او یو معرفه اسم خالد دی ښه جي اوس په داسې وي چې د دې معرفه اسم نه پس چې کوم د دې لا نفي جنس نه پس چې کوم معرفه اسم وي نو دا به ګورئ همیشه مرفوع وي ښه دا به مرفوع راوړي دا به نه منصوب وي او نه به مبني بر فتحه وغیره به وي دا خبرې به دې کې نه وي ښه دلته چې کله دوه معرفه
په یو ځای کې نه وي، یعنی په یو ځای کې وي، چې کله دوه معرفه په یو ځای وي نو په دې ترتیب به یې وایي. چې کله دوه معرفه په یو ځای نه وي ٹھیک شو، نو په دې ترتیب به یې وایي چې لا به د دواړو معرفو په شروع کې راوړي او دواړه معرفه اسمونو له به رفع ورکړي. لکه ګورئ لا بکرن ها هنا ولا حمید. نو ګورئ دا لای نفي جنس دی، د دې لای نفي جنس نه پس چې کوم اسم دی دا معرفه دی، دا بکر معرفه دی ٹھیک شو. یو خبره نو د دې مطلب دا دی چې نه دلته بکر شته او نه حمید شته، د دوانو نه انکار وشوی. دلته کې تاسو وایي چې کله دوه معرفه په یو ځای کې نه وي نو ګورئ دا ها هنا ځای دی، نو په دې ځای کې نه بکر شته او نه حمید شته، نو تا ته وایي چې کله دوه معرفه په یو ځای نه وي نو په دې ترتیب به یې لیکي لا بکرن ها هنا ولا حمید. نو په دې ترتیب به یې لیکي چې لا به د دواړو معرفو په شروع کې راوړي. نو ګوره د بکر په شروع کې به هم لا راوړي او د حمید په شروع کې به هم لا راوړي. دا لا ده ٹھیک شو. نو دا لا دلته د حمید په شروع کې معرفه دی، دا حمید، او دلته بکر معرفه دی، نو د دې معرفه په شروع کې به هم لا راوړي او د دې معرفه په شروع کې به هم لا راوړي او دا پکې ځای دی، دا پکې کم ځای دی. نو چې په دې ځای کې نه بکر شته او نه حمید شته نو بیا لازمه ده چې ته د دواړو معرفو په شروع کې به دغه راوړي لای نفي جنس به راوړي او دا دواړه معرفه اسمونه به مرفوع وي، رفع به وي. ګوره بکرون په ده باندې ضمه ده او حمیدون په ده باندې ضمه ده ٹھیک شو. نو دا د لای نفي جنس دا درې خبرې وشوې، دوه پکې نورې پاتې دي انشاءالله. په دې نه پس چې کومه یو خبره پکې څلورم نمبر پکې څلور قسمونه دي. ګوره د اسم د اعرابو یعنی د لای نفي جنس خبر هو همیشه مرفوع وي او د لای نفي جنس د اسم د اعرابو څلور قسمونه دي، حالتونه مطلب څلور قسمونه دي. دلته به ورته ولیکو قسمونه، نو دا درې قسمونه مو لیکل. اول قسم دا دی چې د لای نفي جنس اسم اکثر نکره مضاف منصوب وي. دا درې خبرې وي پکې، نکره وي، مضاف وي او منصوب وي. لکه لا غلامه، دا غلامه وګوره نکره هم دی، مضاف دی او منصوب هم دی، نسب دی پې ٹھیک شو. نو د لای نفي جنس اول نمبر قسم دا دی چې اسم نکره مضاف او منصوب وي. یو قسم یو خبره شوه. دویمه خبره که چېرته د لای نفي جنس اسم نکره وي، د لای نفي جنس اسم نکره وي او مفرد وي، یعنی مضاف نه وي، مفرد وي مضاف نه وي او د لای نفي جنس سره یو ځای وي، په منځ کې پکې بل حرف نه وي، لفظ نه وي، نو دا اسم چې دی دا به مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه به پرې فتحه وي. لکه لا رجله، نو ګوره دا لا رجله ته وګوره نکره هم دی، مفرد هم دی، مضاف نه دی ٹھیک شوه، مفرد دی، واحد دی، لکه یو ځان لري او د لا سره متصل دی، یو ځای دی، لا پسې فورا دی ٹھیک شو. په منځ کې پکې بل لفظ د لا او د رجل په منځ کې نشته، نو دا رجله نه دی، دا به همیشه مبني بر فتحه وي، یعنی په ده باندې به هر حالت کې فتحه وي ٹھیک شو. دریم نمبر که چېرته د لای نفي جنس نه پس یو اسم معرفه وي، د لای نفي جنس نه پس اسم معرفه وي، نو دغه معرفه اسم نه پس په بل لای نفي جنس او معرفه اسم راوړل لازمي وي ٹھیک شو. لکه لا زید عندي ولا عمرو ٹھیک شو، او لا خالد ها هنا ولا سعید. او کله چې کله دوه معرفه په یو ځای کې نه وي، چې کله دوه معرفه کسان په یو ځای نه وي، دا یو ځای دی، دلته دوه کسان نشته، هغه دوه معرفه کسان نشته، نو په دې ترتیب به یې لیکي چې لا به دا لای نفي جنس به د دواړو معرفو په شروع کې راوړي او دواړه معرفه اسمونو له به رفع ورکړي ٹھیک شوه. لکه دلته کې لا بکرن ها هنا ولا حمید، نه دلته کې بکر شته او نه حمید شته، دواړه نشته، د دواړو نه نفي وشوه، د دواړه نشته په دې ځای کې،
نو په دې ترتیب به لیکي. نو د معرفو د دواړو معرفو په شروع کې به لا ولګي او دا دواړه معرفه اسمونه به رفع ور به کېدله. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس کې د لا نفي جنس څلورم قسم به وایو، هغې پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.